بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام پښتنې سره زم عرفان خان. د ازادۍ چې څومره تحریکونه تیر شوي دي نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي نوموړي شخصیات تیر شوي دي. د هر یو شخصي خپل یو کردار په تیرو وختونو کې ادا کړی، خو افسوس د خبرې چې زمونږ تاریخ ډیر زیات شخصیات هغه یې کړي دي یا نوې نسل هغه ته د خپل دغه هیرو چې کوم تیر شوي دي د هغه پته نشته. نن به موږ په هغه موضوع باندې خبرې کوو چې کوم شخصیات د دې سیمې سره تعلق لري هغه د تحریک ازادۍ په جنگ کې هغوی حصہ اخیستې ده، هغه تیر شوي دي. موږ به نن د هغوی ذکر کوو. د هغې سره سره چې کوم د ترکی صدر طیب اردوان کله هم پاکستان ته راغلی دی نو هغه د عبدالرحمن پېښوري ذکر ضرور کړی دی او دا ویلي دي چې عبدالرحمن پېښوري د ترکی هیرو دی. عبدالرحمن پېښوري څوک و، نن بعد هغه په ژوند باندې هم موږ خبرې کوو. د هغې سره سره نور چې دغه تحریکونو کې کم د دې خاورې د دې سیمې نوموړي شخصیات تیر شوي دي هغوی کم کردار لوبولی او د هغې به په هره پهلو باندې جایزه اخلو او نوي نسل ته به ښایو چې زموږ دغه سیمې په تېرو وختونو کې کم قسم هیرو هغه د زیږېدلي دي. موږ سره سټوډیو کې موجود دی د مېلمنو تعارف ضروري ګڼمه د هغه عبدالرحمن پېښوري د کم ذکر چې ترکي صدر طیب اردوان کوي هغه خپل هیرو اعزاز هغې ته ورکړی دی. د عبدالرحمن پېښوري وراره محمد سلیم جان صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود دی. د هغې نه بعد هغې شخصیت پوښتنې کوو. ډېره مننه محمد سلیم جان صاحب پروګرام کې د وخت راکولو. سره سره موږ سره د سیاسياتو د پېښور یونیورسيټي پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ مشر ډاکټر عبدالرؤف صاحب هم موجود دی. تیر ځل هم موږ د هغې نه د عبدالرحمن پېښوري شخصیت متعلق پوښتنې کړې وې. نن به نور هم د هغې نه ذکر کوو چې نور داسې کوم شخصیات تیر شوي دي په دې سیمه کې چې هغه زموږ نوي نسل ډېرو خلکو ته معلوم نه دي. په هغې باندې به د ډاکټر عبدالرؤف صاحب رای اخلو. ډېره مننه ډاکټر عبدالرؤف صاحب پروګرام کې وخت راکولو. سلیم جان صاحب ذکر موږ وکړو د عبدالرحمن پېښوري ترکی صدر هم چې کله راغلی دی هغه هم د دې خبرې ذکر کړی دی. عبدالرحمن پېښوري تاسو د هغې وراره ترکي وایي چې دا زموږ هیرو دی، څه وایي د هغه شخصیت په حوالې سره د هغې والد صاحب د هغوی نور خاندان متعلق؟ اول خو ډېره مهرباني عمران صاحب چې تاسو ما زم دلته راغوښتم موقع م راکړې ده. افسوس دا دی چې څنګه تاسو وویې مونږ خپل د هیروز نه خبر نه یو او چې پردي خلک راشي هغې یې تعریف وکړي نو بیا مونږ راویښ شو. مونږ وایو چې یاره پکار دی چې مونږ په دې کې څه نور معلومات وکړو. خو به دیر آید درست آید عبدالرحمن پېښوري چې و نه زما تره جي زما والد صاحب یحیی جان خان په 46 کې د ډاکټر خان صاحب په کابینټ کې ایجوکیشن منسټر و. دوی د حاجي غلام سمداني زامنو. حاجي غلام سمداني چې و نو جی هغه په 1826 کې یعنی 1826 کې په باراموله کې پیدا شو جی او بیا هغه یو ماما و چې د هغه دلته په پېښور کې بزنس کو نو د هغه پلار لګې شو نو هغه ماما له راولېږه چې دی دا خپل دا کاروبار یې زده کړي. هغه بیا خپل کاروبار شروع کړو. ډېر ښه کاروبار یې وچلېد او ډېر یو مقام یې حاصل کړل په پېښور کې. هغه چې څنګه کامیابي ورته میلاوېده هغه بیا د خدمت به هم کوو، ډېر د خلکو مدد به هم کوو. په دغې وخت کې د پېښور مشران چې وو هغوی ورله لاړل او هغوی ورته وویل چې زمونږ دا مسجد قاسم علي چې کوم دی نو د دې ډېر خسته حالت کې دی، نو تاسو که د دې مونږ سره مدد کولی شئ چې دا د دې څه لږ هغه وشي دا جوړ شي. نو هغوی بیا خیر هغه د سره جوړ کړه. چې د سره یې جوړ کړو نو بیا هغه مشران راله ورته وویل چې ولې چې تاسو دومره پیسې په دې ولګولې نو تاسو موږ به دا ستاسو په نوم باندې کړو. مسجد قاسم علي به موږ اوس دا سمداني خان د سمداني غلام سمداني په نوم باندې کړو. خو هغې دې سره هغه ونه کړ، اتفاق ونه کړو. هغه ویل چې د چا په نوم دی همدغه په نوم باندې به دا وي. هغې بیا دا وویل چې ښه تاسو بیا دومره وکړئ چې ستاسو چې کوم قبر وي مونږ به تاسو ته ځای درکړو چې په دې جومات کې تاسو دا قبر مونږ تاسو ته درکړو. جی
نو هغې بیا قبر چې کوم دی نو هغه د دې چې کوم وخت ډیث وشو په 1926 یعنی 1826 کې پیدا شو نومبر 1926 کې وفات شو. نو سلو کالو چې د وفات شو نو بیا د دې چې کوم دوی هغه ډیث شو نو هغه بیا د دې چې کوم هغه بریلون شو هغه بیا په دې قاسم علي کې وشو. نو دا تاسو ته زه اوس د هغه خیمه چې زما خیال لږ تاسو ته لږ تفصیل سره لږ وښیم چې د دې دا خاندان حالانکه پوره خاندان نه دی خو زه دا خول غواړم چې کوم خلک وو چې څوک وو چې د هغې تاسو ته زه نښه وکړم. دا حاجي غلام سمداني صاحب دی زموږ نیکه چې و هغه دا تصویر دی ورسره چې دی. صحیح سلیم جان صاحب زموږ ټي وي په دې شیشه باندې تصویرونه ښکاري. زه غواړم چې د هغې نه تاسو دغه وکړئ چې تعارف په هغې کې وکړئ چې کوم خلک کوم شخصیات کوم ځای کې ناست دي. ښه جي دا اوس په منځ کې چې دی که جي دا زموږ حاجي غلام سمداني صاحب دی بالکل په منځ کې چې کوم ناست دی. صحیح ورسره یو ماشوم دی د محمد عثمان نومو دا په ماشوموالي کې د حق رسېدو دا هم زموږ تره و دي. صحیح محمد عثمان نومو ورسره د ماشوم په ګس لاس چې دی نو دا هغه د عبدالرحمن پېښوري دی جي. صحیح ټیک شو جي. ورسره چې دی نو زموږ یو بل تره دی محمد نعیم جان. صحیح د هغه د دوی په دې خپو کې چې ناست دی نو دا محمد یوسف دی. محمد یوسف هغه کس دی چې چا کتاب لیکلی دی غازی عبدالرحمن پېښوري دا کتاب هغوی لیکلی دی. صحیح او دوی په کراچۍ کې سیټلډ وو بچي هم هلته سیټل دي. بل ماشوم چې دا ګس لاسته ناست دی په ځمکه باندې دا زما والد صاحب دی محمد یحیی جان. صحیح او د ده خو خیر زه یو زوی ما مې درېیمې خویندې دي. دی شاته چې تاسو ځای دی که د لیفټ سایډ نه تاسو ځای نو دا محمد اسحاق دی د ده زوی دی سلیمان هغه دی ټول حق د تقریبا ټولو رسېدلی دی خو د ده زوی چې دی نو سلیمان دی هغه په هغې کې په اسلام آباد کې وي. ورسره دی چې دی نو هغه لاله محمد امین دی دا د دې رورو سکه رور یو د عبدالرحمن دا لاله محمد امین دی او دی هم په مسجد قاسم علي کې ښخ دی. صحیح دا دوی والد دا نیکه مې او دا تره مې چې کوم دی دوی هلته ښخ دي. صحیح ماشوم چې هغه په غېږ کې دی نو دا د ده نوم سعید دی او د ده زوی چې و نو هغه یاور سعید و که ستاسو یاد شي پاکستان بینکنګ د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین پاتې شو او د رضا رباني صاحب سخرو. صحیح زموږ د سنټ چیرمین چې د هغه سخرو. صحیح اوس دې نه پس چې شاته لاړ شي جي نو هغه شاته ولاړ دی یو په لیفټ سایډ چې ولاړ دی نو هغه حسن جان دی هغه لاړسن باندې مشهور دی. که زاړه ښاریان وي هغوی به په دې باندې زیات ښه پوهېږي چې لاړسن زه ووایم. صحیح او ښي لاس ته چې دی هغه لکه زما په ښي لاس چې کوم دی نو دا حاجي عمر جان دی. د دې څه بال بچ څوک نو خو دا هم زموږ ترو د پلار نه مې مشر و. صحیح نو دا خو د خاندان دا خبرې چې کوم وي دا دې سره نور هم دې سره نور هم هغه تصویران دي په هغې کې هم ذکر شوی دی. خو ډاکټر رؤف صاحب څه ویل غواړي؟ رؤف صاحب څنګه چې سلیم جان خان ذکر وکړو چې دا لکه پوره خاندان نه دی نو په دې وجه باندې په دې کې لږ اضافه کوم په دې کې عبدالعزیز بیرسټر عبدالعزیز چې کوم دی هغه په دې تصویر کې نشته. هغه هم د دې ترو یا جان خان رورو یونس خان پکې شو. دغسې عبدالعزیز بیرسټر عبدالعزیز هغه کس و کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د مسلم لیگ په بانیانو کې شامل دی. هغه د دې اولنی صدر دا د 1912 خبره ده او بیا وروسته چې کله موږ د مسلم لیگ تاریخ ګورو نو د هندوستان په تاریخ کې د مسلم لیگ څونه ډاکومنټس چې کوم دي نو هغه په هغې کې د هغه نوم راځي. د دې صوبې سره د ریفارمز دپاره چې کوم سټرګل شوی دی چې دا د نورو صوبو برابر شي په هغې کې د عبدالعزیز یو ډېر غټ رول دی.
صحیح. بیا دې په 1918 کې 1908 کې 1909 کې د بیا په انګلند کې او جسټس امیر علي لکه مخکې د 1912 نه مخکې د هغې سره ملاقات شو. بیا وروسته دی په انګلند کې مشته او بیا وروسته ملته کې د هغې لکه وفات شو. صحیح. ډاکټر صاحب ستاسو نه هم پوښتنه کوم، سلیم جان صاحب نه به نورې هم د دوی د فیملي دغه شخصیاتو متعلق پوښتنه کومه. ډېر زیات خلک دي څنګه چې دوی هم ذکر وکړو شروع کې موږ هم ووې ترکي صدر راځي نو موږ ته هم بیا پته ولګي چې دغه شانتې دلته خلک تیر شوي دي. آیا تاریخ په دې خبرو کې خاموش دی یا ولې د خلکو ته پته نه لګي یا څوک ریسرچ نه کوي؟ ځکه چې تیر ځل هم تاسو ویلو زموږ د ملک ضروري خبر نه چې ټولو ته پته خو اکثر خلک چې نو هغه بې خبري. ټیکې عرفان صاحب داسې ده چې زموږ چې د کومې سوسایټۍ سره معاشرې سره تعلق ساتو او زموږ خلک چې څنګه دي په دې کې د خلک هغه سیس طرف ته توجه ورکوي کوم سره چې ها هو شامله شي. چونکې دا داسې خبره ده چې په هغې کې داسې څه ها هو او زنده‌باد مرده‌باد چغې دغه پکې نشته دی، نو په دې وجه باندې خلک دې طرف ته نه اټریکټ کېږي. خو داسې نه ده چې زموږ خلک په دې باندې کار نه دی کړی. دا چې څنګه اوس نن موږ دا خبرې کوو نو دا هم د یو تحقیق او د ریسرچ نتیجه ده چې نن موږ دلته کې ناست یو. خو عام خلک به هر حال د دې نه دي خبر، خو دا خبره درسته نه ده چې ګنې زموږ خلکو په دې څیزونو باندې کار نه دی کړی. صحیح. سلیم جان صاحب دې نه علاوه دغه اوس په راشو چې د عبدالرحمن پشوري صاحب ژوند ته نو هغې خو پیدا شوی په 1888 کې پیدا شو او تعلیم په پیښور کې او بیا علیګړ ته لاړل. بیا 1912 کې چې کوم دی نو دا هغې هجرت وکړ لاړل ترکي ته ډاکټر انصاري صاحب سره او هغې میشن سره لاړل. او دا تصویر چې کوم ما تاسو ته مخکې وښوده په ډیټیل کې نو دا په 1911 کې اخیستلی شو، 11 کې تقریبا د هغه د تلو نه مخکې اخیستلی شو. صحیح. ټیک شو که نه جي؟ ځکه به تاسو وګورئ چې دې کې ډېر خلک نشته لکه یونس خان پکې لکه تاسو نشته ولې چې هغه په 1916 کې پیدا شو. صحیح. نو دا خو د هغې نه 15 کاله مخکې اخیستی شوی. صحیح شو تصویر. خیر هغه چې دوی د 12 نه والې تر 20 پورې چې کوم جدوجهد دوی په آرمي کې کړو هغه خو تاسو په هغې باندې ډېر واضح پروګرامونه هم کړي دي چې په آرمي کې هم پاتې شو. بیا په 1920 کې بیا دوی لاړل هغې ته as ambassador to افغانستان. دغه به کوو دې نه مخکې عبدالرحمن پشوري صاحب ولې لاړو ترکي ته؟ جذبه وه جي، جذبه وه، اسلامي جذبه وه. هغې ته کتل چې په هغې باندې هغه را روانو دا برټشرز پر را روانو او دا شی ورله ختمو او دوی کې دا جذبه روچت شو. دې ته وګورئ چې هغه خپل پرسنل شیزونه چې کوم هغه خرڅ کړه او ټیکټ میکټ پلار نه حالانکه پلار خو ډېر رئیس سړی و هغه یې وانه غوښتل او هغه یې خرڅ کړو هغه لاړل ته او د هغه جدوجهد هغه وکړه. نو هغه جذبه وه بس د اسلامي جذبه وه، جذبه پکې راوچته شوې وه. هغې په وجه باندې هغه لاړ او هلته هغوی سره بس د مدد لپاره لاړل او بیا داسې مدد یې وکړه او داسې سیلفلس مدد یې وکړه چې هغې خلکو هم بیا هغه مینه ورکړه او هغه عزت یې ورله ورکړه چې هغې د هغې هم بیا څه هغه نشته که نه. بلکل ډېر زیات عزت یې هغې ته وکړه. موږ خبره کوو چې تقریبا 100 یا 109 کاله بعد هم ترکي صدر راځي نو هغه د عبدالرحمن پشوري ذکر ضرور کوي. تیر ځل چې هم راغلی و په کال 2014 کې په هغه ټایم کې هم ذکر شوی او دې ځل چې راغلی و نو هم هغه ذکر شوی نو یقینا هغې د خپل هیرو یا چې هغې د کم خدمات کړي وو کم کردار و هغه هیر کړی نه دی. په دې باندې نور هم ستاسو نه پوښتنه کوم ډاکټر صاحب آیا نور هم دغه شانتې خلک تیر شوي دي شخصیات تیر شوي دي څنګه چې دوی ذکر وکړو هغه جذبه وه لاړل هل د کوم مقصد دپاره تلي وو بیا د هغه ځای شو رانلل هغه به هم سلیم جان سره تپوس کوم چې واپس راتلو ته ولې بیا هغوی نه تیار ولې هلته پاتې شو نور شخصیات هم تیر شوي دي. که ستاسو اجازت وي نو تاسو چې دا کوم لومړنی سوال وکړو او سلیم جان خان د هغې جواب ورکړه که زه د هغې جواب د یو پس منظر ستاسو مخې ته کېږدم نو کیدای شي بیا به د دویم سوال ته راشو.
مونږ چې د خپلې صوبې ته ګورو او په دې صوبه کې د انګریزانو راتګ ته ګورو چې هغه 1849 کې شوی دی، بیا د هغې نه پس ته د دې صوبې په هر ځای کې د دې انګریزانو خلاف یو جدوجہد جاری پاتې شوی دی چې په هغې کې د دې د 20مې صدۍ اولنۍ چې کومه ډیکیډ ده نو په هغې کې دا مسلح جدوجہد چې دی نو دا یو ډېر زیات حاوی دی په دې نور دغه باندې. په 1911 کې او 1910 کې دا داسې ورځې دي چې په دې کې د دغې سره سره نورې هم داسې خبرې راللې چې د دې ځای خلکو په هغې کې مې سا واخیستله او د یو زمونږ په دې تاریخ باندې چې کومو خلکو لیکل کړي دي الله بخش وي او زمونږ یو ډېر لوی کس دی چې هغه په دې وخت باندې لیکل کړي د هغه وینا دا ده چې 1911 کې کله چې په ترکی اټلی په ټریپولی باندې حمله وکړه طرابلس باندې نو په دغه وخت کې دا خبرې دلته کې راتلل شروع شو. صحیح. نو دغه اولنې داسې کال دی چې په دې کې د دې ځای خلکو پښتنو او د دې زموږ د خلکو بین الاقوامي سیاست کې حصه واخیسته. د دې نه مخکې موږ ته داسې اثار نه ښکاري چې دې حصه اخیستې ده او دا اولنې ځل دی چې زموږ د خلکو په کیسه واخیسته. بیا دا داسې خبره ده چې دې کې دا جذبه دا څنګه راورسېده او دې خبرو نه دې څنګه خبرېدل. نو په دې ورځو کې موږ ته معلومه ده چې یو 3 غټ اخبارونه دي چې هغه په هندوستان کې شایع کیږي. کامریډ د مولانا محمود علي جوهر، دغه شان زمیندار د مولانا ظفر علي خان او دغه شانتې د ابوالکلام آزاد اخبار چې دی دا به د صوبې ته به راتلل او زموږ ډېر خلک چونکې په ژبه نه پوهېدل په اردو باندې نو په دغه 1911 کې به دا زمیندار اخبار چې راغی نو چې چاله به ورته نو خلکو به اجرو کې او داسې په محفلونو کې به په دغه وخت کې د دې جګړې ذکر کو او په تاریخ کې داسې راځي یو کس دی چې دغه نوم کریم دی. هغه کریم به دا اناونسمنٹ کول د دې باره کې چې ګنې سال تکي کیږي نو هغه دغه کس کریم اټلی په نوم باندې مشهور شو. صحیح. دغه خبرې سره بیا 1912 کې چې کله دا بلکان کې شخړه شروع شوله او هلته کې دغه ځای خلک د ترکي خلاف راوچت شولو نو بیا څنګه چې سلیم جان صاحب ذکر وکړو چې ډاکټر مختار انصاری په سرکردګۍ کې د یو سلور پکې ډاکټرز نور پکې ډاکټر مختار انصاری صاحب څوک و؟ ډاکټر مختار مطلب هغه هم د دې سیمې سره تعلق نه هغه د هندوستان سره دا غي ته هغه مشر د ډیلیګیشن مشر هغه. صحیح. نو دا په 1912 کې بیا دی او دغه وخت کې عبدالرحمن چې ونو په دغه کې د کې یو بل عبدالرحمن نوم پکې عبدالرحمن صدیقی دغه نوم دی دی په علیګړ کې او بیا د علیګړ نه دی هغه او شو لدی بیا الته کې لاړ. نو د دوران کې زمونږ په دې سیمه کې د بلقان سره د خلکو د وابستګي دا زمونږ سره په دې تاریخ کې موجود دي. نو اوس راځم هغه دویم سوال طرف ته چې کوم تاسو ذکر وکړو موږ سره چې کوم نور داسې ریپورټ شته دی خو په هغې کې ډیټیلز نشته دی چې ګنې نور کوم کسان تلي په دې کې د صوابۍ یوسفزو د علاقو نه کسان دي چې هغه ترکي ته تللي دي. یو د 400 نه د اشنغر نه چې دا غازي عبدالرحمن که چېرته د زمونږ کتونکو ته راتلی شي. صحیح. نو دا امیر محمد خان نومیږي. دا هم یو داسې کریکټر دی چې دا په دې بلقان جنگ کې تلو او بیا د په اسکندریه په مصر په لار باندې تلو. پوره یو سټوري ده خو لنډه دا چې دی بیا الته کې پاتې شو او د په جنگ کې هم او جنګېده خو د دوی تعلق د 400 سره او د هغه یو جنرال چې هغه مسست کړو دته فوجي او دوم ورکوله خدا هغه نو قبول کړي او بیا دا غي نه پستا د باره کې بیا نور مونږ ته اس تفصيلات نشته چې ګنه بیا د سره سو شو. صحیح. نور خبره هم دی باندې کو ډاکټر صاحب خو وخت شوی دی وړي شاندمه اخلو. پروګرام کې بیا هر کله سلیم جان صاحب څومره وخت هغوی الته تیر کړی او چې کله لاړو تاسو ذکر وکړو او بیا وفات هم الته شو؟
نه او د په 1920 کې دوی لاړل افغانستان ته او 22 پورې په افغانستان کې وو صحیح د 1922 پورې افغانستان کې بیا واپس لاړل استانبول ته جی استانبول کې په 1924 کې بیا نور غواړم چې نور مزاحمت وکړي 1920 نه 22 پورې افغانستان کې دوی څه ذمہ داری دی امبیسډر او سفیر سوري دا کارما ویلې د ترکی سفیر په افغانستان کې صحیح او د بیا ویلی شو چې د دومره نږدې رااله لګوال د خپل فیملی ترم کا وزټ کینو لګ وزټ وکا خود ریفیوز کړه وای چې نه زه غلام ملک ته نه ځم نو بیا د دی والد سیو د درسلو پینځه رونه چې هغه یو ځای شنو د پسې لاړل کابل ته نو الته ور سره ملاقات الته ملاقات کو نو الته نه خو دې دل ترانغه پاکستان ترانغه پاکستان خو وخونه کنه جی هند سیمه دا خو دوی چې دا غلامی دلته نو دل ترانغه خو واپس لاړ چې واپس لاړ نو بیا ته په خلک دا وی چې د مشاهبت ډیر زیات دی روف به سره ډیر زیات مشاهبت او دا غي مور د تزویم ویلو د دې مخ یو خبر کوم ډاکټر صاحب هم هغه کوي دین ظاهري دا چې هغه کم سوچ کم نظریه وا نو هغه دا چې هغه د غلامۍ ډیر زیات څنګه وو دا خلکو خلاف چې هغه आवाज پورته کړو خپل مقصد بیا کافي ده پوری کامیابی هم ترلاسه کړو نو خو دلته هم کړو بیا الته انګريزانو سره چې کوم جګړه هم د دې غلامۍ په سر باندې ور سره جګړه وکړه کنه جی نو چې الته بیا لاړ نو دا دوی سره ډېر نږدې و د روف بې دي سره هغې مور د ته زوی ویلي د ته ویلي چې ته موږ درله دلته واده مو کړو هغه واده نه و کړی نه یې بچي و نو هغه وویل چې زما واده زما د هغې سره شوی دی د مقصد سره شوی دی زه واده نه کوم دا زما مقصد هغه د واده دی بیا په 24 کې زما خیال 24 می باندې په د ډزې وشوې په دې غلطۍ کې چې هغې ویې جوړ کیدي چې دا روف بی وي ورته شکل د دوی ډېر زیات ملاوي تاسو د 1924 خبره کوئ دا 1924 دا 1925 24 مئی 1925 باندې په د باندې درې ډزې وشوې او دې زخمی شو پرېوته بیا مرګرو اوچت که هسپتال ته یې بوت هسپتال ته چې لاړ نو هلته بیا په 30 جون باندې د حق ورسېد دا ډزې هم په دوی باندې په ترکي کې الته شوی ترکي استانبول کې جی او بیا دې هغې ته یې بوت هسپتال ته هلته په 30 جون 1925 کې د حق ورسېد هلته بیا هلته دوی دفن کړه زه تللی وم 2013 کې هلته چې دا وګورم قبر یې خو هغه وخت کې څه جوړ نو ترکی استانبول ته زه تللی وم I was on my way to هلته زه تللی وم امریکې ته روان وم نو چې هلته لاړم هغه قبرستان کې ما ډېر 2-3 غنټې ما هلته تېرې کړې دا هغه یو ډېر فیمس دولماباچي پیلس چې کوم دی که نه جي ډېر مشهور تاتور چې چېرته غم شو چې حق رسېدلو نو هغې سره بالکل نږدې دی چې لږ مخکې لاړ شئ ګس لاسته لاره ځي بره بالکل هلته مچکا یو هغه دی قبرستان دی هغه د شهیدانو قبرستان په هغې کې خښ و سلیم جان صاحب تاسو چې بیا کله د قبر میلاو نه شو نو بیا هغه چا دریافت دغه ډېره انټرسټینګ خبره ده دا چلو شو چې زه لاړم جي د اګست 2013 خبره وه موږ 2-3 غنټې هلته مونږ تېرې کړې ما وایف مې خو مونږ قبر هغه نه کوه تختې پرتې وې ټولې ماتې ګوډې دی خو هغې دوران کې پته دا ولګېده چې یو کس و 2011 کې یو ایکس سپیکر د هغې د انډین پارلمنټ هغه تللی و ترکي ته هغه سره یو پروټوکول افیسر لګېدلی و چې د چا نوم و مجاهد ارسلان ترکی و ترکی سړی و هغه چې هغه سره خبرې مبرې وکړې نو پته دا ولګېده چې دا سپیکر چې کوم تللی و دا د هغه ډاکټر انصاري چا چې هغه 1912 کې ډیلیګیشن بوتلی و دا د هغه خوری و که رواری و نفیو و ټیک دی نو هغه سره چې خبرې مبرې وکړې نو ټولې خبرې چې پته ولګېده نو پته دا ولګېده چې دا خو 3 کسان پاتې شو هلته په هغې کې بیا ایونچولي زما خیال یو د عبدالرحمن پېښوري چې و دی پاتې شو نو د هغه باره کې چې تپوسونه وکړو نو هغه بیا داسې مین شو په هغه باندې چې هغه وایي چې یاره دا څنګه سړی و چې دی راغی
او دا دومره قربانیانې وکړې او دا خپل هر څه پرېښودلو دلته راغی او په دې باندې لږ غور وکړئ چې دا د 1912 نه موږ د 1925 خبره کوو د 14 کالو خبره کوو او په 14 کالو کې دې سړي چې کوم دی چرته نه چرته دی ورسېده خپل په محنت په جګړو کې شامل او بیا امبیسډر شو بیا واپس لاړ او بیا نو او د کوم مقام د خپل ځان له ترکو کې هغه وکړ یعنی رؤوف بې دا خبره کوله که زه خبر وې هغې خو زما پټک کې دی وویشته خو که د ارمینین نو هغه ورځو کې د ارمینین د ترک مثلا وایي که زه مونږ خبر یو چې دی دا عبدالرحمن چې زمونږ ولو نو هغه ارمینین به هم دې ته لاس نو لګولی د دومره هغلته عزت نو دا دې چې ونو د رؤوف بې سره اسمت نونو سره د خالده هغه د ادیب چې کومه ده خالده ادیب سره د دې تعلق پاتې شو بیا خالده ادیب چې دا هغه راله علیګړ ته راله هلته مې والد صاحب سره بیا والد صاحب سره بیا دا میلاو شوه دا خالده ادیب دا زما والد صاحب سره په علیګړ کې میلاو شو جی صحیح او هلته هغې سره بیا پیښور ته راله بیا پیښور کې دلته زمونږ چې لوی کور و په هغې کې شپې وکړې دوی سره او خپل یو کتاب هم لیکلی دی په هغې کې ذکر هم کړی دی د دې جی د ډاکټر صاحب جی تاسو څه وایي همدې سره په اضافه وکړم د خالده ادیب سره چې دا رؤوف رباعي کوم موږ ذکر کوو نو رؤوف رباعي هم راغلی و هندوستان ته او هغه هم بیا پېښور ته راغلی او د عبدالرحمن پېښوري په کمره کې 15 ورځې هغه تېرې کړې او د خالده ادیب چې کوم کتاب دی انساید انډیا نو هغه انساید انډیا کې هغې ذکر کړی دی د دغه کسانو کوم چې د جدوجہد کې شامل وو د هغې د وفات کېدو هغه خبره به زه باندې به لږه اضافه وکړم چې کله هغه وفات شو دا خبر دلته کې راورسېد نو په افغانستان او په هندوستان او په ترکی غالبا چې دا داسې یو یونیک موقع ده چې په 3 واړو ملکونو کې چې د غم چې دی نو هغه دغه شوی دی مانځلی دی دا کتاب چې کوم عبدالرحمن پېښوري دی په هغې کې د رودات دی چې په کابل کې څنګه دا جلسه وشوله او په هغې کې د هغه ځای د حکومت واکدارانو او په دغه ورځو کې چې زموږ د دې ځای خلک تلي وو په افغانستان کې وو چې هغوی به د جدوجہد د ازادۍ په جدوجہد کې هلته کې بیسټ وو نو په دغه جلسې رودات دي چې په هغې کې غټو خلکو خبره کړې ده دغه شانتې په هغې کې قاضي محمد ولی چې چا به خبرونه رالیږل د ترکي نه بیا دې کې یو بل کس دی علي عباس بخاري هغه د پېښور دی او هغه ترکي ته خو نه دی تللی خو هغه هم په دې دوران کې هم په دې 1912 په دې لګبګ کې چې دی نو هغه هم د انګریزانو ډېر سخت مخالف و هم د دې پېښور او هغه په هغه وخت کې د یو کې نه هغه ګریجویشن کړی او هغه ډېر زیات وکړو د انګریزانو خلاف او د هغه به انګریزانو ډېره زیاته دغه هم کوله یعنی سی ډي به یې کوله چې چېرته به دې تلو او هغه بیا پېښور پرېښود د هندوستان پرېښود هماغه خبره چې زه غلام هندوستان کې ژوند نه تېروم او داسې راځي چې په هغه وخت کې به چونکې زموږ خلکو ټوپۍ په سر ولې دا یو نښه وه زموږ د خلکو نو په هغه وخت کې هغه دا قسم پورته کړ چې څو پورې هندوستان غلام وي نو زه به ټوپۍ نه په سر وم او بیا هغه هندوستان ته افغانستان ته لاړ او بیا هغې کې هملته کې بیا هغه ستاسو دا خبره زه لږه مخکې بوځم چې دا دوی چې دا خبره وکړه که نه چې په افغانستان کې په پاکستان کې په جوړ پاکستان کې پاکستان او دا ترکی کې دومره د هغه په قبر باندې دا 3 واړې جنډې دي اوس هم د هغه په قبر باندې د ترکي جنډه هم ده د هغه په قبر باندې د پاکستان جنډه هم ده او د هغه په قبر باندې د افغانستان جنډه 3 واړه او دې سړي د محمد چې کوم دی دا مجاهد ارسلان د بیا د ولیکل چې د 89 جی هم دغه د لیکل به تاسو وایي چې د بیا څه لیکلي خو بیا هغه قبر چې دی نو هغه چا دریافت کو او کله تاسو ته به پته ولګي دې سړي بیا د مجاهد ارسلان جدوجہد کو زمونږ سره کانټیکټ وکړه زما چې کوم نیفیوز دي لکه یو زما نیفیو دی سمیر خان د هغه په دې کې ډېر کنټریبیوشن دی هغه سره ډېر زیات او نور خلکو سره زما دا چې کوم چا کتاب لیکلی د هغه بچیو
هغه خپل تزمکه مغشتیل ته سټل شویم دي مطلب دی راځي الته هغه نه ته پوښتنه وکړو نو بیا دا معلومه ک چې معلومه ک نو بیا جوړ ک او دا کله معلوم شو دا 14 کې جی زه 13 کې تلوم دا 2014 کې بیا دا او 2014 کې زه 13 کې تلوم دا مقالی 14 کې بیا دا تیار شو صحیح او بیا دوی په 14 کې په 30 جون 2014 کې دوی بیا یو الته فنکشن وکړ 89th ما شهید د شهیدانو ورځ د په کوم ورځ دی شهید شو هغه ورځ یې وکړو په هغې کې بیا د افغانستان کونسل جنرال او د پاکستان کونسل جنرال دواړه هلته هغې فنکشن ته راغلي وو هغې هلته ملو هغې دا اټینډ کړو صحیح کانفرنس ته اټینډ کړو صحیح ډاکټر صاحب تاسو کمنټس کول غواړئ جی د افغانستان کې چې کله هغه سفیر لکه په دغه وخت کې هم د هندوستان د ازادۍ هغه خیال داغه نه مخ شوی نه په دغه وخت کې داسې و چې زموږ مسلح جدوجہد ما ذکر وکړ هغه هم دلته جاري نو په چمرکند کې په مکین کې په تیراک کې په تاکوټ کې په اسمست کې دا مختلف کالونه وي چې دې ځای نه به د سید احمد شهید چې کوم پاتې شوي خلک وو نو هغې به دا کاروایانې کولې مولانا محمد بشیر یو ډېر غټ دغه د دې مشر تېر شوی دی نو د عبدالرحمن پېښوري د هغه سره هم لکه رابطه ورسره وه او مخفي صاحب زمونږ د پښتو یو ډېر غټ شاعر هم پاتې شوی دی او ډېر لوی هغه جدوجہد دی ډېر د مخفي صاحب سره هغه خفیه طور باندې مدد کړی دی هغه په خپل لیکي چې یو موقع کې ماته ځکه چې هغه مدرسې دلته کولاو کړی سکولونه کولاو کړي مخفي صاحب چې نو وی یو ځای کې روایت کې راځي چې مالې 100 روپۍ راکړلې چې دا او خو یې چاته به ذکر نه کوي دغه شانتې چې کله د هغې کورنۍ لاړله دغه ته کابل ته لاړه ورسره ملاقات کوو نو چونکې سمداني صاحب خو ډېر زیات مالدار او دغه نو ډېرې پیسې وله ورکړې زما خیال 50,000 روپۍ وله ورکړې خو هغه 50,000 روپۍ عبدالرحمن پېښوري چې دی نو هغه د هغه ځای په سکالرشپ اسټبلش کړه او د هغه ځای په سټوډنټانو باندې هغه 50,000 روپۍ چې دی نو هغه خرچ کړلې صحیح محکوم باندې کې پوښتنه کوو ډاکټر صاحب تاسو نو پوښتنه دی چې کوم دغه د بلکان وار تاسو خبر وکړه خلک لاړو په هغې کې حصه اخیستله جاني طور باندې مالي طور باندې نور د هغې متعلق څه تفصیل دي باقي به ستاسو رای اخلم خو یو وړه شان دماغ خلو یو وړه شان دماغ پروګرام کې بیا هر کله ډاکټر روپ صاحب موږ ذکر کوو د جذبې خبره هم تاسو موکړه اسلم جان صاحب موکړه جذبه خلک لاړل دا غین علاوه نور څه امداد یا هغه ټایم چې کوم جنگ په هغه کې د کې سیمه کې د خلکو دا غي مدد کړو ترکیان دغه عرفان صاحب داسې شول چې په لند وخت کې داسې خبرې چې کله اپیلونه وشي نو زموږ د خلک هر قربانۍ ته تیار شي که هغه د صوفي محمد صاحب افغانستان ته تګ یا د افغانستان جهاد یا نور داسې خبرې نو دا څونه واقعات به چې کېدل نو ما ته به رایاد شو چې ګنې 100 کاله مخکې هم دلته چې کله اپیل کېده نو خلکو به همدغه شانتې مدد کوو او اوس هم هغه شانتې کوي جی دا یو داسې عجیبه منطقه ده علاقه ده چې دې خلکو د دې هر یو نعره باندې خاص کر مذهبي نعره باندې د یو قربانۍ نه دریغ نه دی کړی بلقان وار مونږ ذکر وکړو کله چې دا خبره ټولې راتللې هلته کې د ترکیې او د نورو جګړې شروع وي او دلته کې د چندو اپیلونه هم کېدل او د نورو کسانو مونږ ذکر وکړو چې لاړل یو واقع زه تاسو دوه واقع زه تاسو مخې ته کېدم چې د اوس چې د کوم د مونږ د کیسهوانۍ بازار خیبر بازار دلته اسلامیه کلب و په دې اسلامیه کلب کې په 1912 کې د اجلاس وشو او د چندې اپیل وشو یوه ښځه چې د 4 میاشتو ماشوم ورسره و هغې ویل چې ما سره خو نور څه نشته او زه د خپل ماشوم چې دی نو د ترکیانو دپاره دغه کوم ورکوم هغه وخت کې اکشن شه او هر چا چې واخیسته نو هغه ماشوم یې واپس هغه مور له ورکړه او د هغه وظیفې هم جاري کړل او هغه ترکي ته هغه پیسې یو بله واقع چې دغه د بنو ده 2 وروڼو الکانو هغې خپل ځان دغه که چې مونږ سره خو څه شته دی نه خو مونږ داسې کوو چې مونږ خپل ځان بخو
او هر څوک چې د دې په نتیجه کې ترکی ته مدد وکړي نو موږ ټول عمر د هغه غلامان یو لکه څونه چې هغه کار کوي نو موږ به هغه کوو خو دا نو په هغه وخت کې هغه خلکو بیا هغه نیلام شو بیا هغې کې بهرحال هغه پیسې هر څومره چې خو واپس آزاد شولو دا زموږ د خلکو هغه لکه جذبه ده چې د خلکو کړی دغه شانتې صرف د بنو په هغه وخت کې 2000 روپۍ په هغه وخت کې بنو کې راغونډې شوي وي چې دا ورکړی وي بلکان بنو کوهاټ پیښور هریپور دا علاقې چې دي زموږ سره په تاریخي حوالو سره چې دې ځایونو کې ریډ کریسنټ سوسایټي جوړه شوې او ریډ کریسنټ سوسایټي چې دی نو دی به دا پیسې را دغه کولې او دا به لیږلې ترکي ته اوس کن یو ټرکش سکالر دی هغه د خلافت مومنټ باندې انډیا او خلافت باندې هغه لیکل کړي دي د هغه وینا دا ده چې دا چې کوم په یورپ کې سوسایټي ده د ریډ کریسنټ سوسایټي چې کوم ده د هغې او د هندوستان مسلمانانو چې څونه پیسې دي ته ورکړې وې د نیمې نه سیوا چې د نو په کې د هندوستان حصه ده لکه ټول یورپ یو طرف ته شو او د هندوستان د مسلمانانو دا کنټریبیوشن چې دی نو دا بل طرف ته شو دونه زیات دی د خپل وسوغه مطابق کړو یو بل خبره په اضافه وکم چې د عبدالرحمن پېښوري هم په دې کتاب کې داسې خبرې راځي چې کله د ترکی کله جنګ نو د ترکی فوجانو ته به چې جذبه ملاوېده نو هغې ته به د هندوستان د مسلمانانو د لیډرانو تقریرونه به ورته اورول صحیح د هغې نه به هغې کې لکه جذبه زیاته کړي یو بل اضافه اجازت وي جی سر هغه دا چې دا کم عبدالرحمن پېښوري صرف هلته کې جنګ دا کم دغه چې میشن چې و دی هلته کې ریفیوجیز کیمپ هم اسټبلیش کړو دا چې کوم وفد د دې ځای نه تللی نو ریفیوجیز کیمپ هم او هغه هاسپیټل او هلته کې به د هغې علاج کو په دغه دوران کې صحیح ډاکټر صاحب تاسو د کومو سیمو ذکر وکړو هغه ټایم کې خو دغه متحده هندوستان او دا کوم ضلع تاسو یاد کړئ آیا په تاریخ کې دا هم شته چې دینه علاوه کوم چې نور زمونږ دي که اوس په دې وخت بیا پنجاب دی سند دی بلوچستان دی آیا دا غزنه هم د خلک دغه شانتي جذبې سره تیرو کنه دا صرف زمونږ دي سیمې د خلک هغه جذبه د دوی زیاته و د هندوستان د ټولو سیمونه مسلمانانو په خپل کردار ادا کړی هغه پنجاب دی که هغه سند دی که یو پی ده خو کله چې دا وخت راځي د 1920 ته اشاره چې کومه ده نو په دې کې خلافت مومنټ او هجرت مومنټ نو په دې دوران کې شوی دی هغه بله موضوع ده خو بهرحال د وخت سره ده نو که چېرته موږ هجرت مومنټ ته وګورو نو په هغې کې د ټولو نه زیات تعداد چې دی نو هغه پښتنو تیر کړی دی لکه پښتانه تللي دي هغه شان دغه شان د پنجاب نه هم شوي دي د سند نه پوره یو قافله د لړکانې نه راغلې ده جان محمد جنیجو په سرکردګۍ کې دلته کې راغلې وه په هغې کې 700 کسان وو هغه تللي وه افغانستان ته دغه شان د پنجاب کې د دواړو پنجاب نه چې دی زموږ د پنجاب نه د هندوستان د پنجاب نه کافي خلکو په دې کې لکه حصې اخیستې دي صحیح سلیم جان صاحب تاسو وخت هم ذکر وکړو چې د هغه خو بس یو موقف مخې ته راغلی و چې غلام ملک دی زه هغې ته واپس نه تلل غواړم آیا د خاندان خلکو هغه وخت کې دا کوششونه ونه کړل هغې په دې خبره مجبور نه کړو چې هغه واپس راشي دلته خپل ژوند تیر کړي نو پلار خو ورته ووایي چې راشه چې زه دې وګورم هغه ورته وایي چې زه غلام ملک ته نه راځم نور به چا پې څه پرېشر اچو هغه خو خپل واضح کړه خبره چې بس یو غلام ملک ته زه نه راځم بیا ټولو هغه ومنله چې بس اوس دې دا وایي نو بس وایي منله چې بس هغه کې دې کې برټش ګورنمنټ هم ورته افر کړی ځکه چې ناو هی واز ا ډیپلومیټ نو چې ډیپلومیټ نو هغه ته خو هغه دغه پروتوکول حاصل هغه ورته افر وکړي چې کته وزټ کول غواړي نو وی ویل فیسیلیټیټ برټش خلکو سره د هغه نو چې دې چې کوم وخت ترکي نه راته افغانستان ته نو 4 میاشتو کې دی را رسېدلی و د ترکي نه افغانستان ته او دا 4 میاشتې دا برټش انټیلیجنس چې و دا د پسې و د پسې لګېدلی و چې دی په څه طریقې باندې دی ونه رسي ځای ته صحیح د پسې یعنې اساسنز یې ورته هایر کړي و چې دی هغه کې خو د په کوم حالت کې چې دی ورسېدا بیا لږ کیسه ده خو ډېر په بد حالت کې هلته بیا ورسېد او بیا هلته د خپل هغه وکړه نو هسې وایم چې دوی وختي ذکر وکړه چې د یو خبرې د لالا محمد عزیز خبره وکړه بیرسټر چې کوم د هغې خبره وکړه هغې
سره دا ټول چې کوم د خطونو یا دغه ډایري وه یادګار چې یاد میډلې وې د هغه دا یونیفارم و دا ټول هغه ته هینډ اوور شوی و. هغوی دا وی چې رورې دی دله به یې ورکړو خو هغه مخکې دا ټول هر څه انګریزانو له ورکړه. هغوی ته دا څیزونه دا میډل دا یادګار دا چا ورکړل؟ دا ترکیش ګورنمنټ هغوی ته رور یې و که نه او هغوی بیرسټر و ډېر ښه پوزیشن هولډر و هلته خو هغه مخکې دا چې کوم دی نو هغه له ورکړه دا څه نوم یې دی برټشرز له ورکړه. نو هغه څیزونه اوس هم د هغوی سره به وي او زه خو دا ستاسو د هغې پروګرام په هغې باندې زه هغوی ته زه دا اپیل کوم درې واړو گورنمنٹ ته اپیل کوم ترکیانو ته اپیل کوم پاکستان ته کوم افغانستان ته کوم چې یا مشترکه یا یو بیل یو ریکوست هغوی ته وکړي چې اوس خو 100 کاله تیر شو هغه ډایري چې لاس لراله نو ډېرې داسې پټې خبرې دي چې موږ ته به نور خبرې معلومه شي هغې کې او دا دومره خو خبر یم چې دا یې په پرشین کې لیکلې وه بل چې به خطونه کم لیکل نو پرشین کې به یې لیکل زموږ یو ترور هغې ته به په پرشین کې خطونه نو هغه شی را ظاهره شي نو یو ریکوست کولی شو او دوی ته ووایي چې کله حکومت په دې کې رول پلی کړي چې دا شی لاس له راچولي چې هغوی خو 30 کاله 40 کاله پس هر څه بیا هم ریلیز کړي او که دا شی راغله نو څه هم کوي خو څوک نه که نه نو که دا راغله نو مطلب د ده باره کې به موږ ته نور زیات پته ولګي د ده کیریکټر د باندې چې څه تیر شوي دي څه د ده ایکسپیرینسز دي د ده کم چې ده هلته کومې جګړې کړي دي لکه په یو جګړه کې دی 3 ځله زخمي شوی دی د دوی خبره چې خپل خلک یې نه پرېښودل په هغې وایي زه به که زه مرم دوی سره مرم زما علاج نه کېږي هغې ورته وایي چې استنبول ته یې بوځئ چې د ده علاج وشي چې زخمي دی د وینا زما علاج به هم دلته کېږي او زه هم دوی سره هغه کېږم او دی بیا هغه چې علاج به وشو بیا به ور مخکې شو. صحیح. ګلنول دا که څه ورته وایي هغه یو ځای نوم دوی اخلي ډېر فیمس دی برټش سره د دوی جګړه شوې وه نو هغې کې دی 3 ځله زخمي شوی و. ډاکټر صاحب دوی خو هغه یو اپیل وکړو دغه فورم نه څه وایي تاسو چې زما په خیال باندې دا بالکل صحیح اپیل دی ځکه چې دا زموږ د تاریخ حصه ده او موږ د بعضې ملکونو قاعده او قانون دا دی چې 10 کالو نه پس هغې چې کوم سیکریټ وي هغه ډسکلوز کړي نو دا خبره چې کومه دی وکړه چې دا د هغې سره متعلقه کوم زموږ هسټوریکل ډاکومنټس دي او که دا دغه شانتي وي څنګه چې دي ذکر وکړه نو د حکومتي سطح باندې په دې باندې غور پکار دی چې موږ دا ریکویسټ وکړو او دا زموږ اساسه ده دا زموږ تاریخي اساسه ده او دا راوستل پکار دي او دا محفوظ ساتل پکار دی. یو بل اپیل کزه د مختصر دا ده چې چونکې دا داسې ده چې خبره خو تاریخي ده خو د دې تعلق زموږ موجوده وخت سره هم دی. زه د اپیل کوم زموږ وزارت خارجه ته او حکومت پاکستان ته چې د عبدالرحمن پېښوري په حواله باندې د هغه یاد ساتلو لپاره زموږ په دې ملک کې که هغه یونیورسټي وي که کالج وي که چېرته بل داسې خبره وي چې هغه د نوم سره منسوب شي چې دا عبدالرحمن پېښوري یاد پاتې شي. دغه شانتې افغانستان ترکی او پاکستان د دې ملکونو ترمنځ د نور رانږدې کېدو لپاره موږ د ده په نوم په بنیاد باندې کانفرنس یا نور داسې سکالرشپس موږ دغه کولی سو سټوډنټس ته ورکړو چې یاره دا سکالرشپ دا دی نو که داسې څیزونه زموږ د حکومت د طرف نه وشي نو موږ دا ګڼو چې دا به یو ډېره ښه تحفه وي زموږ هغه به ژوندي وساتو چې کوم شخصیات تېر شوي ډاکټر عبدالرؤف صاحب محمد اسلام جان صاحب ډېره زیاته مننه دغه د عبدالرحمن پېښوري صاحب هغه شخصیت د هغه کردار تاسو واورېدو چې څنګه اپیل هغوی وکړو سفارتي سطح باندې حکومت نه څه کوششونه کېدی شي د هغه یادګار د هغه تاریخ هغه چې راوړي د هغې نه به نور هم څه موږ ته ډېر څه میلاو شو د هغې سره که وفاقي سطح باندې نه د خیبر پښتونخوا په سطح باندې صوبایي حکومت چې کوم دوی تاریخ یاد کو 13 جون کال 1925 که د هغه برشې په طور باندې نمانځي او دغه خپل خلک دغه شخصیات موږ په دغه طریقې سره یاد وساتو نو هغه به نور هم زیاته ښه وي. اجازت راکړئ د الله په امان.